زمونږ مشر دی سکندر خان، دا پولاد بابا اوسېدونکی دی د شب قدر دی، پوه شوې. ده باندې چې زمونږ څه خدمت راځي دا تاسې له ما دې له راوسته، که زه نه مې نو چې تاسې یو مور دی دا به ستاسې خدمتي. دا خدمت دپاره ما کېنولی، خانې دپاره نه دی. خان خدای په خپله پیدا کړی خان. دا چړی وه دا چې کوم دی په دې زمونږ ایم ایم صاحب او خدای دې ورسره ښه وکړي، 2-3 ځل چای هم څښلې ده او ښه پروګرامونه پې شوي، خو بیا چې تلي بیا نه دي راغلي که نه. اوس مونږ له دا یو امسا خدای لاس کې راکړې ده، نو هغه ته چې مونږ یو مسله ووایو هغه خدای پاک یې وکړي. انشاءالله زمونږ 2-3 کارونه خو سر ته ورسېدل او د سکندر ایاز په مخ کې ما دې خان سره خبره کړې او هغه سره مې کړې چې بهی که زما رقم کار دې کوو زه د سره یم، که دې نه کوو زه په چا خرڅ نه یم. که یو سړی وي دا به کوم هغه به کوم، نو 9 کاله تېر شو او که چا له چا څه کړي خدای دې ورسره ښه وکړي، خو د ناستو کسانو ولاړو لیس هم نه دي کړو. دغه دی دا خانجي ناست دی او دې خلکو زما خبره ونه منله، نو زه ستاسې د دې راټولېدو تپوس د ده نه کولی شم په هر دا به زه که خیر انشاءالله دا خان به راسره وي او زه به سکندر حیات سره هم دغه شان خبره کوم. که د ده خبره یې منله ډېره ښه ده، که نه یې منله دا خبرې هغه ته هم رسي، نو انشاءالله دا خان به هم راسره وي او زه به تاسې له د شیرپو خان نه هم تپوس کوم. د دې کلي مسلې دي، د بجلی مسله ده، د ګیس مسله، داسې څونه پکار چې زمونږ دې کلي کې غټه یونیورسټي دې کلي په مخ کې چې ګړېږم والله چې له شیرپاو کې سکندر وایي شیرپاو احمد خان ته مې وایم چې صاحب په موږ دې خلکو څه وعدې وکړلې خو ته هم دغسې وختې لکه نور، خو نه داسې نه دي. دې سړي له نیمه شپه ورځئ سپاچي به منډه به څه وایي، تحصیل تاڼه به څه کوي، اسپتال به څه کوي، که کومه لاره کوڅه وه هغه به کوي. زه د دې شاد یم چې 100 ټرانسفارمر زموږ دې کلي ته په یو ځل باندې شیرپاو رالیږي. دې 100 ټرانسفارمرو څه ستنې اډې تارونه دا هر یو شی راغلی، خو په ذات د رب مې دې قسم وي موږ 25 دیهات 5 پاوسه یادېږي. یو ورځې په یو ټرانسفارمر پسې یو سړی ورغی ویل موږ له یو ټرانسفارمر ویل دې کې د 25 دیهات نشته دي، په 100 ټرانسفارمر دي 25 دیهات نه راغلي دي، خو موږ ته پکې یو نه دی میلاو. چې په اسرایلو په فلسطینیانو هم دومره ظلم ونه کړ لکه په موږ په دې 25 دیهات او په دې 5 پاو چې شوی. دې کې موږ څه شیرپاو خپله ایمانداري کړې ده، بیا هم کوي او په شریکه باندې په ایماندارۍ سوله دا پیره اوت ورکوي او دا د چوباړي والا ختم انشاءالله. سکندر خان سکندر خان. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه لاول خو زه ستاسو د ټولو ډېر شکریا ادا کوم چې دونه په ګڼ تعداد په دې لنډ تنګ وخت کې تاسو ما له رالې دلته ما سره کېناستې او خپل منځ کې موږ راغونډه وګورئ. نو د بجلۍ مسلې دي، د لارو مسلې دي، قسمه مسلې دي. څونه څه چې موږ کولی شو هغه موږ اوم کړل او کوو به او انشاءالله وخت را روان دی چې دا هر څه به الله ټیک کړي. 15 کاله دې خوارانو د عارف احمدزی او د بل کم یو دی د ایمنه هغوی ته ویناګانې وکړې چې دام لارې دي، دام کوڅې دي او دام د بجلۍ حل دی او د خدای نه ویریږئ، لږ راشئ د خدای د رضا دپاره زمونږ دا کار وکړئ. وروره راغلي دي دلته یې نه چای نسکلي چې د دروغو لافې دوپړې یې ورته ایښتي دي او هغه چې تلي دي بیا په سترګو نه دي لیدي. زه په چا خرڅ نه یم، که یو سړی وي دا به کوم هغه به کوم، نو 9 کاله تېر شو او که چا له چا څه کړي خدای دې ورسره ښه وکړي، خو د ناستو کسانو ولاړو لیس هم نه دي کړو. دغه دی دا خانجي ناست دی او دې خلکو زما خبره ونه منله، نو زه ستاسې د دې راټولېدو تپوس د ده نه کولی شم په هر دا به زه که خیر انشاءالله دا خان به راسره وي او زه به سکندر حیات سره هم دغه شان خبره کوم. که د ده خبره یې منله ډېره ښه ده، که نه یې منله دا خبرې هغه ته هم رسي،
نو انشاءالله دا خان ممرا سره وي او زه به تاسې له د شیرپو خان نوم تپوس کوم د دې کلي مسلې دي د بجلی مسله ده د ګیس مسله داسې څونه پکار چې زمونږ دې کلي کې غټه یونیورسټي وې دې کې اسپتال وې د دې هیڅ چا داسې یو سہولت دې کلي ته نشته ځکه چې غریب سړی نن سبا سرکاري اسپتال ته ځي زنانه ځي ماشومان ځي 200-300 روپۍ لګي اوس زمونږ په دې کلي کې زه ګورم داسې تعلیم یافته هلکان شته دی چې هغې ته یو معمولي نوکري نه میلاویږي او انشاءالله د نوکرو داره ته زه وایم چې افتاب خان شیرپو چې دی نو هغه انشاءالله چې دله به یې کوي چې بیا د هغه حکومت راغی او موږ ورسره په ایماندارۍ ودرېدو انشاءالله چې راغی نو جایز نوکرۍ به دله هغه کوي چې هغه د فوټبال کلاړیان دي د دوی دپاره د فوټبال د دوی دپاره بس چې څه لګي انشاءالله هغه کټ ما ته منظور دی مخ محمد کونسلر صاحب مسلم لیگ هم سیکو پیپل هم سیکو او د مولا صاحب پارټي هم سیکل او سورپوش هم سیکل او قومي وطن پارټي هم سیکل خو په دې ټولو پاټو په لیدلو کې څه وخت تیر شو چې 30 کاله برابر شو نو موږ ته بیل مشر معلوم شو زه په چا خرڅ نه یم که یو سړی وي دا به کوم هغه به کوم نو 9 کاله تیر شو او که چا له چا څه کړي خدای دې ورسره ښه وکړي خو د ناستو کسانو ولاړو لیس هم نه دي کوم دغه دا خانجي ناست دی او دې خلکو زما خبره ونه منله نو زه ستاسې د دې راټولېدو تپوس د ده نه کولی شم په هر دا به زه که خیر انشاءالله دا خان به راسره وي او زه به سکندر حیات سره هم دغه شان خبره کوم که د ده خبره یې منله ډېره ښه ده که نه یې منله دا خبرې هغه ته هم رسي نو انشاءالله دا خان به هم راسره وي او زه به تاسې له د شیرپو خان نوم تپوس کوم د دې کلي مسلې دي د بجلی مسله ده د ګیس مسله داسې څونه پکار چې زمونږ دې کلي کې غټه یونیورسټي وې دې کې اسپتال وې د دې هیڅ چا داسې یو سہولت دې کلي ته نشته ځکه چې غریب سړی نن سبا سرکاري اسپتال ته ځي زنانه ځي ماشومان ځي 200-300 روپۍ لګي اوس زمونږ په دې کلي کې زه ګورم داسې تعلیم یافته هلکان شته دی چې هغې ته یو معمولي نوکري نه میلاویږي او انشاءالله د نوکرو داره ته زه وایم چې افتاب خان شیرپو چې دی نو هغه انشاءالله چې دله به یې کوي چې بیا د هغه حکومت راغی او موږ ورسره په ایماندارۍ ودرېدو انشاءالله چې راغی نو جایز نوکرۍ به دله هغه کوي چې هغه د فوټبال کلاړیان دي د دوی دپاره د فوټبال د دوی دپاره بس چې څه لګي انشاءالله هغه کټ ما ته منظور دی مخ محمد کونسلر صاحب مسلم لیگ هم سیکو پیپل هم سیکو او د مولا صاحب پارټي هم سیکل او سورپوش هم سیکل او قومي وطن پارټي هم سیکل خو په دې ټولو پاټو په لیدلو کې څه وخت تیر شو چې 30 کاله برابر شو نو موږ ته بیل مشر معلوم شو چې څه زمانه کېدی شو هغه موږ دوی له وکړل کومې وعدې چې ما دوی سره کړې وې هغه لوی الله سر ته ورسولې نن الحمدلله ځکه تاسو سره دلته ولاړ یم نو ښه په اسکو سترګو راته ولاړ یم نن که تاسو وګورئ دا ملک چې په کوم بحرانونو کې نښتې دی موږ او تاسو هم پکې نښتي یو بجلي هم نشته ګیس هم نشته پټرول نشته CNG نشته ورک دي هغه وړم نشته د دې یوه خبره ده او هغه دا ده چې د پاکستان تحریک انصاف پالیسۍ ناقصه وي نه پیدل چل نه ورته د ملک د چلولو چل نه ورته مشري به هغه سړی کوي
چې د چاپلار نیکه مشرۍ کړي چې د چاپلار نیکه کړي وي هغه به ستاسو مشري سکندر خان زنده‌باد سکندر خان زنده‌باد که دا ستنې ګورې که دا تارونه ګورې دا ستاسو دا بایپاس هم خدای کړی دی او آفتاب احمد خان شیرپو صاحب منظور کړی دی خو بس بیا وخت داسې راغی چې نور خلک پرې رالل نو هغه کار د نورو په لاسونو وشو خو دا منظوري آفتاب خان کړی ستاسو دا روډونه ستاسو دا سړکونه ستاسو هغه ته بابای روزګار وایي بابای روزګار ورته هسې نه وایي د دې دپاره وایي خلکو له روزګارونه ورکړي دي د لوم پښتون قوم مشر دی وروره هغه په خپله سینه کې د پښتون قوم د خدمت یو جذبه لري یو درد لري او الحمدلله ښه پنره یې کړې ده او دا نن چې زه ورسره یم په ایمان چې په دغه ټکي ورسره یم یو مشر دی د لوم پښتون یو مشر دی او هغه آفتاب احمد خان شیرپو همدا سکندر حیات هم زمونږ دی دوی چام نه دی دا کم کارونه چې وکړل دا به نور هم د جیب ورکوي دا دغه نشته چې هغه به یو خبرې نه منکر شي یا به ستاسو خبره ونه کړي او ډېر د ثواب د الله د رضاکارۍ کار یې کړی دی د پاټۍ د مخ یې نه دی کړی د خپل جیب یې کړی دته موږ سلام پیش کوو د ده چې هر څومره شکریه دا موږ نشو ادا کولی ځکه چې بغیر لالچه کار یې کړی د مدرسې خاطر په طرف زمونږ د خویندو د ماشومانو د خاطر دا کار کړی دی راځئ چې یو ښه قدم والو اول ته دعا وکړو